صبر ډیر داسې یو عظیم عمل دی دا ښایسته کوي، تا مزین کوي، تا منور کوي، په تا کې ډیر خیرونه راولي او دغه رنګه د ډیر شرونو نه په دې صبر سره ته محفوظ کېږي، بچ کېږي ورسره. علما د صبر درې قسمه بیانوي. یو صبر قسم هغه دی هغه ته په مصیبتونو باندې کم مصیبت کم پریشانی په تا باندې راشي په هغې باندې ته صبر وکړي، صبر علی الشدائد. دویم قسم الصبر علی طاعت الله، د الله رب العالمین په طاعت باندې صبر کول، په نیک اعمالو باندې صبر کول، په کولو باندې نفس خواهش شهوات دا به په تا باندې یو نیک عمل ګرانوي، مشکل کوي به په تا باندې، تا ته به سختوي او یو عمل به په جسم باندې بدن باندې هم ګراني. دا هغه عمل کې او هغه مشکل چې هغه عمل کې د نه باغې باندې صبر کوي، د نفس مقابله کوي او دغه رنګه په خپل جسم باندې هغه تکلیف ته تیری. هر عبادت هر بندگی کله یو بنده کوي په دې کې د نه د جسم ته مشقت ملاويږي او د باغې باندې صبر کوي. یو عمل به داسې راشي چې هغه به ستا زړه نه مني، تا د خواهش خلاف به ته به هغه عمل عبادت بندگی کوي به، دغه ته ویل کېږي صبر علی طاعت الله. مونځ دی الله رب العالمین حکم کړی دی، کله به دې زړه مني او که نه مني دا عبادت دا بندگی به ته کوي. روژه ده سهار نه وله ماښامه پورې ځان وږی او تږی ساتل دي، د نورو معصیاتو نه ګناهونو نه ځان بچ کول دي، دا خپل جبی حفاظت کول دي، په دې باندې صبر کول، هر وختي پاسېدل دي، مانځل راتلل دي، په جمعې کې دننه په یخو اوبو باندې اودس کول دي وغیره. هر عبادت هر بندگی هر طاعت په هغې باندې صبر کول، په کولو باندې